زه دا خبره ستاسو مخکې کول غواړم خپل حکومت ته چې دې وخت حالات دې ته جوړ شوي دي چې تاسو د نرتوب مظاهره ونه کړه او تاسو په ځای باندې ونه درېدئ او تاسو د دې قوم صحیح قیادت ونه کړو نو بیا دا موقع نه راځي چې انډیا نه تاسو کشمیر ځان کړي دا هغه وخت دی چې انډیا د بین الاقوامي قانون هم خلاف ورزي کړې ده د ټولو معاهدو هم خلاف ورزي کړې ده او هغه اقدام یې پورته کړی دی چې د هغې په نتیجه کې د کشمیر حالت بدلیدی شي د کشمیر کې یو قانون دی 35A دا په 1927 نه واله د 1932 پورې د هغه وخت ډوګرا راجا چې و هغه دا قانون منظور کړی و چې په کشمیر کې به د بار سړی ملازمت هم نه کوي جایداد هم داخلي هغه دفعه هم دوی ختمه کړه نورونو دا موقع ده پاکستان حکومت ته چې سفارتي تور باندې ټولې دنیا ته پیغام ولیږي خپل خلک هم ولیږي خلک هم ځان سره ملګري کړي او اقوام متحده کې په دې باندې اواز پورته کړي او د قوم په صحیح طریقه باندې قیادت وکړي قوم هم ځان سره ودرېږي نو که دوی د نرتوب مظاهره وکړه دوی ودرېدل انشاءالله دا قوم به ورسره او دا قوم به د دوی نه مخکې ولاړي او د انډیا والا په خبرو مبرو باندې نه دي د هغې په خبرو به ځان نه دوکه کوئ انډیا والا دا هندوانو له به ګزار ورکړئ کله به دې سمېږي نن سبا خو هغه د ګجرات قصاب د هندوستان وزیر اعظم دی چې هلته د مسلمانانو د لکونو خلکو وینه پرېولې وه نن هغه وزیر اعظم دی د هغه نه دا توقع نه کېږي چې څوک ورځې په سټ ګزار دي ملګري تاسو ته پته ده چې د تېرو اویاو کالو راشي د کشمیر په خاوره باندې بھارت او انډیا د کشمیر په مسلمانانو باندې د ظلم او د جبر بازار ګرم کړی دی او د کشمیر مسلمانان د خپلې ازادۍ دپاره د ازادۍ تحریک چلی حریت پسند رهنماګان هغه نن په جیلونو کې دي خو نن تر دې وخته پورې که د کشمیر د ازادۍ دا تحریک روان دی یو طرف ته د مقبوضه کشمیر د مسلمانانو تحریک دی خو بل طرف ته د پاکستان مسلمانان د پاکستان غیور نوجوانان د پاکستان مجاهدین د خپلو کشمیریانو وروڼو سره د اظهار یکجهتۍ لپاره په بارډر باندې موجود دي د انډیا د فوج سره په واده کې بر سرې پیکار دي زما ملګرو تذکره وکړه چې نن د کشمیر په ازادۍ کې نن د کشمیر د ازادۍ او د جدوجهد په تحریک کې د 400 د ځوانانو وینه پکې شامله ده چې د جماعت اسلامي د کارکنانو وینه پکې شامله ده او الحمدلله د روز اول نه جماعت اسلامي د کشمیر د مسلمانانو سره ولاړه ده تاسو یې نه چې 5 فروری کوم چې یوم یکجهتي کشمیر مناویږي دم د کشمیر د مسلمانانو سره د یکجهتۍ اظهار د جماعت اسلامي د قاضي حسین احمد صاحب مرهون منت ده په دې وجه باندې وروڼو دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ یوازې احتجاج نه د کشمیر د مظلومو خویندو میندو دپاره د یتیمانانو دپاره دغه نوجوانانو دپاره چې هغه نن په جیلونو کې دي هغه د ازادۍ او حریت پسند رهنماګان 24 کسان نن د انډیا په جیلونو کې دي نن سید علي ګیلاني نن میر واعظ عمر فاروق نن ملک یاسین ملک دا د انډیا په جیلونو کې دي مختلفو طریقو سره هغوی ته سزاګانې ومیلاویږي په دې وجه باندې وروڼو بھارت او انډیا د کشمیر چې کوم حیثیت ختم کړی دی امت مسلمه بالخصوص پاکستان د دې مذمت کوي او موږ د انډیا خلاف هر قسم مرستې د کشمیریانو مسلمانانو سره تیار یو کسان دلته شهید شوي دی زموږ د تکبیر الله اکبر نعره تکبیر د جماعت اسلامي مشر د نیک عمل چارور فرهاد هلته خپل وینه پرې کړې ده او شهید شوی دی د جماعت اسلامي کارکنان او د پاکستان عوام د جهاد دپاره تیار دي موږ خپل وزیر اعظم ته وایو چې د جهاد اعلان وکړه د کشمیر حل چې کوم دی د جهاد نه بغیر نشته وروڼو نن تاسو وکتل چې هغه امریکا هغه فرعون چې د حق طالبانو ته سجده ولګوله او ټینګ شو مذاکرات ورسره کوي نو دا په قراردادونو شوې وه نو دا په جهاد باندې شوې وه حقه د جهاد نتیجه وه چې حقه د افغانستان طالبانو ته امریکا هم ناسته ده
برطانیه هم ناسته ده د ټولې دنیا غیر مسلم ملکونه ورته ناست دي او د پاکستان وزیر اعظم چې یې بله وستلی و نو ټرمپ هغه ته مینت کړی و چې د طالبانو ته درخواست وکړه چې موږ سره مذاکرات وکړي نو دا د څه نتیجه ورونو دا د جهاد نتیجه وه او چې دا د جهاد جذبوي نو انشاءالله کشمیر به ازاد کېږي او د کشمیر بل حل نشته نه قرارداد حل دی نه دغه حل دی د کشمیر حل چې کوم دی هغه جهاد